عزیزانو نن موضوع دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پیدائش مبارک تا اتلسم دا ذوالحجہ باندې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت پیدا کر ادی ہفتہ کے او انگریزی تاریخ آغا 17 جون رازی پدغا ورز اللہ رب العزت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کی تاریخ دو قسم لیکل کئی یو تاریخ کے رازی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے پیدا شو او بل تاریخ کے راضی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پخار کے پیدا شو دو تاریخ علماء ذکر کے دادا نسب دادا خپل نوم عثمانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا پلار نومی عفانو دا دا جاہلیت پا دور کے دا دنیا نا کافر تلے او دا مور نومی اروار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اروار اگر زنانوا کلچ دا دی خاون عفان مرشا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی پاتے شو نو دغا روالالا دی وعدو کا دا ابن معید سرا دا لوی کافرو او دا اغینا اللہ رب العزت درے بچی یا دو یا دری لوریانی مورکر بیا دغا ارواح رضی اللہ تعالی عنہ دیر مدبتی کی تیر شوا نو پاخر وقت کے بیا ایمان راوڑا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھے پیدا شو دا پلار با دا کپڑے کاروبار کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لگراغت شو چراغت شا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخپل پلار اغا نصب یعنی اغا پیشہ اغا شروع کرا تجارت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کو پلار مرشا دمرا پا تجارت کی نم اوکا چھے پا مکہ مکرمہ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو نم جوڑ کا او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو شریکوار سر کاروبار کا آغا نم ربیعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبرا نم پیدا کا چھے دبا دا یمنی صادر چھے پسل دراہم ابو اغا صادر بیا غستل یو نمیو لوی سرمایدار انسان شو لیکن ایمان سنگر آوری عمر 34 سال شا وعدے اعلان دے کرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویسر عالم دا عبدالمطلب لوروا اغا بیمارا و زداغی تا پوستا رانا عبدالمناف باندی دا نبی علیہ السلام شجر نصب او دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر نصب دا ملاویگی و عبد الشمس باندی ملاویگی دا سیوایا چی دا نبی علیہ السلام اغا ٹرنی کا
هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ نیکه راځي. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د عبدالمطلب لور ته راغی چې د هغې نوم هم اروا وه، تپوس ته بیماره وه. په دغه ټایم کې نبي علیه الصلاة وسلام هم راغی. ولې د نبي علیه الصلاة وسلام د نیکه لورې وه، نو ترورې شوه، نو تپوس راوه نبي علیه السلام هم راغی. اوس تشریف فرما دی نبی علیه السلام. عثمان رضی الله تعالی عنہ اول راغلی دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیه السلام خبرې مبارکې کوي دا ورڅه داسې پټ پټ ګوري او فرمایي نبی علیه السلام په دغه ټایم کې د نبوت دعوه کړې وه، الله پیغمبري ورکړې وه. وایي ما زړه کې سوچ کو چیرې دغه سړی دی دا خلک ورپسې ډېرې خبرې کوي، نو ما به پټ پټ داسې کاته وله. او نبی علیه السلام وی چې ما ته وکتل، وی چې ما ته وفرمایل چې ولې ما ته ګورې؟ لا اله الا الله وی دا الفاظ ویلو سره په ما باندې یو هیبت راغی. وی نبی علیه الصلاة والسلام لاړو، څه ټایم بعد ووتو، لاړو بهر، وی زه ورپسې روان شو. وی چې ما ته یې وفرمایل یا عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه ټایم کې ایمان نه دی راوړی. وی ته په دې نه خوشحالېږي چې الله تعالی جنت درکړي؟ وی ما ورته وویل چې ولې نه؟ وی فوراً مې کلمه شروع کړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړو، په 34 سال کې واده یې نه دی کړی، پلار یې مړ دی او مور یې لوی کافر ابن معید ته واده شوې ده. عثمان رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ. چې کله ایمان راوړ نو عثمان رضی الله تعالی عنہ تجارت وکاو، لوی کاروبار یې د کپړې او داسې عجیبه حسن الله ورکړی. کتابونه لیکي وی دا سپک سپینو په سپینوالي کې زیړوالي ته مایلو، تا به داسې کتل چې دته چې گویا سونه و چاندي دا په خپلو کې مکس کې دغسې رنګ یو انورتن یو عجیبه باډي وله الله ورکړې وه. قسم په الله ما یو کس په مدینه مبارکه کې لیدلی و، الله مې نه غلطي کم او بیش 55 سال عمر به و، ځکه چې په ګیرې کې سپین نه و او توروالي پکې بس برابر، دواړه سپینم برابر او تورم برابر. او قسم په الله چې هغه ته ما کتل، مسجد نبوي کې ناست و، زم ناست وم په اول چھت کې. قسم په الله ما چې څنګه په اول نظر ولیده زما په زړه کې راغله ما یې دا جوړې ټیکم د عثمان رضی الله تعالی عنہ خاندان نه ښکاري. هغه چې الله کم ښایست همدغسې زیړوالی او سپینوالی چې مکس کې خدای راستي دغه سړي دغسې رنګ و او ښه مزېداره باډي او تلاوت یې کو. خدای راستي د جمعې لمونځ و چې تقریبا 15 منټه ما به د هغه مخ ته کتل، خو زه پرې نه مړېدم. او تلاوت یې شروع کړ او تلاوت یې کو. نو دا یاد وساتئ چې عثمان رضی الله تعالی عنہ به څنګه و. او فرمایي وی ګیره مبارکه ښه مزېداره، او فرمایي چې پټکی به یې ووالو او بیا به راووته او بیان به یې کو، خطبه به یې لوسته. وی بیا خو یې مثال نه پیدا کړي د هغه وخت. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ایمان نه مخکې هم داسې زندگی وه چې ناشنا زندگی عثمان رضی الله تعالی عنہ تیره کړې وه. په عربو کې دا خصوصیت و او دې باندې به هغوی فخر کو چې کوم یو کس مالدار او دا شراب نه څکي، هغه ته به په بده سترګه کتل.
کم کس چې ګانې بجانې نه اوري او نه وایي او مالدار به هغه ته به خلقو په بده سترګو کتل او زیناکاري به یې چې نه کوله دا د هغې مشغولتیا وه دا درې کاره نو هغې ته به په بده سترګه کتل حالانکې عثمان رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې په لویو مالدارانو کې مالدار سړی و لیکن نه شراب څښلل نه یې ګانې بجانو سره د کفر په حالت کې شوق و او نه د کفر په حالت کې زیناکارۍ سره شوق و دې درې واړو نه مبرا و دا درې واړه کارونه به یې نه کول او خلقو پې کم اعتماد و نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د کفر په باره کې په وخت کې چرته د ګناه کار به نه کو او بیا فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل چې ټول ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام فرمایل په ټول صحابو کې که څوک زما غوندې په عاداتو کې ګوري چې زه کینم څنګه پاسم څنګه مونځ څنګه کوم خوراک څنګه کوم په عادتونو کې څوک ما ګوري نو عثمان رضی الله تعالی عنہ زما په عادتونو کې مشابه دی دغسې شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې دا خوشخبري ورکړه په جنگ تبوک کې نبی علیہ السلام د چاندي اعلان وکړ وی جنگ تبوک ته ځو اوس چې پکې عرب نیام یو غټ ښار جوړی د هغه جنگ تبوک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چاندي اعلان وکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پاسېده د کور ټول سامان راوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې ته وغورځو د الله پیغمبره دغه ټول سامان زما د کور دی علی رضی الله تعالی عنہ لاړو د کور نیم سامان یې راوړه ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ لاړو د کور نیم سامان یې راوړه او نبی علیہ السلام په منبر تشریف فرما دے او اوی فرمایل 30,000 صحابه دي 30,000 بروټیم خوی کنه جنگی تبوک د مدینه مبارک نه 600 کیلومتر لري نو فرمای وی نبی علیہ السلام او فرمایل څوک به چې امداد وکړي د جهاد دپاره وی عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسېده او اوی عرض وکړه د الله پیغمبره 200 اوښان زما د طرف بیا لږ ټیم تېر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا اعلان وکړه وی څوک به وي چې په دې چانده کې چانده واچوي عثمان رضی الله تعالی عنہ په دریم کرته پاسېده چې د الله پیغمبره 200 اوښان لوړ پکې ما واچول سره د سامانه بیا کېناستو نبی علیہ السلام دریم کرته بیا وفرمایل څوک به وي چې چانده واچوي په دریم کرته بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسېده او عرض وکړه د الله پیغمبره 200 اوښان لوړ ور واچوه سره د سامانه وی بیا کېناست وی نبی علیہ السلام بیا د چاندي اعلان وکړو ولی سفر ډېر لرې دی 30,000 صحابه دي او د یو نیم لاک کم او بیسي سایانو سره جنگ دی جهاد دی نبی علیہ السلام کو فرمایل څوک به چانده واچوي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کور ته لاړ 1000 اشرفی دا یې راوړي دراهم نه اشرفی دا یې راوړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته یې غزار کړ چې د الله پیغمبره دا والا او فرمایي د دغه 1000 اشرفو قیمت 900 اوښانو نه زیات جوړېږي دا ټول د نبی علیہ السلام مخې ته کېښود او عثمان رضی الله تعالی عنہ کېناست او نبی علیہ السلام به د اشرفو نه لکه ډکولې او داسې به په لاسونو کې اړولې لغولې او ویې فرمایل نبی علیہ السلام ما ضرب عثمان ما عمل بعد اليوم
وی د دې نن ورځې نه بعد عثمان رضی الله تعالی عنہ ګناه به الله په نیکۍ سره بدلوي. داسې لقب یې وله ورکړ. هېڅ یو عمل د ده ګناه کې به نه لیکلی کېږي، بلکې عالم کې صحابه ګناه به یې نه کوله، خو لیکن نبي علیه السلام داسې مهر پرې ولګاو چې بس په دنیا جنتي شو. نبي علیه السلام یو ځل وفرمایل چې دغه کوی دی بئر روما، اوس هم هغه داغ شته دی په مسجد نبوي کې په 21 نمبر ګیټ چې راننوځي او د دې په شمار باندې 15 قدمونه ګس طرف ته واخله، هلته قالین پروت دی، خو عرب دې بد مني. ما له یو عربي وویله وأين البئر روما؟ ما تعال رامي وس قالین مې له اوچت کا، ما هم چې تفسیر هغه هم وکتو، شورتې والا راغی، ما چې حاجي ممنوع به زه ترې روان شوم. هغه کوی و نبي علیه السلام وفرمایل چې دا څوک واخلي دله د جنت زیری زه ورکوم. دا د یهودي کوی و او دې کې خوږې اوبه وې. عثمان رضی الله تعالی عنہ یهودي ته راغی او ورته وی فرمایل چې دغه کوی په ما راخرڅ کا. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ټول کوی واخیست او بیا ټول صدقه کا، مسلمان او کافر ټول دې راځي اوبه دې تېوړي. او نبی علیه السلام ورته د جنت ضمانت ورکړو چې د جنت ضامن دې زه یم. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي عثمان رضی الله تعالی عنہ حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ ودله په مسجد نبوي کې امیر المؤمنین دی. دا خراسان د افغانستان ورته وي، دغه افریقا قبرص دا ټول علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ لاندې وي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې بادشاه شام مصر دا علاقې خاصم وي او د چرته دی په مسجد نبوي کې. زه ډېر تعجب کې شوم چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ دومره لوی بادشاه، دومره ځان ته مالداره دی، لیکن په جومات کې وده دی. زمون مشران زمون وزرا تاسو خبرو ته بجټ ته خیال وکړو کنه، دا بجټ د انصاف نو خدای راستی په دې باندې ظلم نور خطونه کې ندای د پورا کړ. وزراو ته د 180% 170% دیره د تنخواه زیاتېږي. زما تعلیم سکول هغې له د نوره 3% شی وخت کېږي چېرې دا 3% پیسې دې په سکولونو ولګي. زما په سرکاري سکولونو کې وګوره ماشومان ګرمو ته راسي چې بجلي نه وي، سولر سیسټم پکې نشته. مسلمان ما ورته تر اوسه پورې دغه بې غیرتو باندې پوه نه شي. دا زما او ستا ویني چې ورځ په ورځ کي موږ په دې پوه نه شو. شپه ورځ لګیا دي د ده ګاډي تیل پرې، میډیکل پرې، کور پرې، خوراک پرې. د ده یو شی ماته وښایه چې هغه ګندګي مباسي په باتروم کې هغه هم پرې او بیا هم تنخواګانې زیاتې ته پې کیسه. غریب سره مونږ بجټ خدای راستی که زمونږ په دې مشرانو کې عقل شته، دا د عقل نه خلاص دي هلته تللي دي. ته چې دومره تنخواګانې زیاتې، ستا په پاکستان کې 22 یا 24 کروڑ عوام دی، په دې کې به زیات نه زیات کې 3 کروڑ عوامې کا دا نوکران دي، دا نور 20 کروڑ یا 19 کروڑ دا غریبان دي، دا نوکران نه دي. ته تنخوا مه زیاتوه، ته شیونه ارزان کا، ته اوړه ارزان کا، چینی ارزان کا، بجلی ارزان کا، ګیس ارزان کا. خدای راستی که هېڅوک تا ته میدان ته وځي او ستا خلاف جلوس وکړي، دا ارزان کا. بجټ پرېږده چې وزیرانو ته په لکونو روپۍ تنخوا زیاتې.
ته د نبی علیه السلام تاریخ وګوره، ته د صحابو تاریخ وګوره، ته مړه د انګریزانو تاریخ وګوره. دا اوس وخت کې مسلمانه دا یاد وساتئ، دا هغه خلک دي په دغه اسمبلو کې الا ماشاء الله بعضې خلک به پکې عقل والی، نور دا ټول د عقل نه خلاص دي. ګورئ د دې خبرې چې واورئ خندا به درځي، او دا په مونږ مشران دي. خفه کېږئ مه، دا مونږ جوړ کړي. ما ورته وله په ګرمو کې منډې وم، څه به ووایو؟ زموږ خو دومره اواز چې په دې ځي ووایو. څه کولی خو شونه که څه کولی شو، خو زه دومره خوښ چې یو 15 کسان خو به زموږ د خبرې واوري که څه به ووایو؟ الله مو دې معاف. او عثمان رضی الله تعالی عنہ مالداره دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې قاصالي راله، مدینه مبارکه کې صحابه پریشانه شو، څه ولې میلاوېدونه چې خوړلي وې، هلته غریبي وه. خلق راغله صحابه داسې د جمعې ورځ ده لکه دا اوس چې ده. صحابه عرض وکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې تاسو بادشاه خوراک نشته چې واخلو، چرته واخلو؟ قاصالي ده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې تشریف فرما دی او دعا یې وکړه چې یا الله ستا بندګانان دي، یا الله د رزق قاصالي ده، یا الله رزق پې پراخه کړه. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمع ورکړه، کور ته روان شو، کور ته لاړه. په دغه ټایم کې صحابه چې مسجد نبوي نه راووته، د لرې نه یې ولیدل چې څه ګردې راوچتېږي او څه قافله داسې ښکاري چې را روانه ده. د ماښام ټایم ته قافله را ورسېده، د اوښانو مزلې وې چې را ورسېده، نو څه اوښان د شام نه د خوراک را ورسېدل مدینې مبارکې ته. او تپوس یې وکړو خلکو چې دا اوښان دوی ته دي نه چا؟ وایي دا ټول د عثمان رضی الله تعالی عنہ دي، د شام نه تجارت وکړو، مال یې راغی، خوراک سکاک سامان یې راغی. نو د ماسخوتن د مونځ نه بعد چې کوم مدینه مبارکه کې تجار کسانو، 15 کسانو مال ورته الله ورکړی و، هغې ټول راغله او عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته ګیټ یې ورته وټکاو، ورته عرض کوي جی ستا تجارت مال راغلی دی، په مونږ یې خرڅ کا، او ستا په هر یو من کې چې په 40 دي اخیستی 2 روپۍ ګټه درهم اخله. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ما خو بل چا سره خبره کړې ده، خو ماله زیاتې راکوي. هغې ورته وویل هغه تجارانو چې ښه زه 2 نه 4 درهمه په یو من کې ګټه واخله. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وایي ماله د دې نه هم ډېر هغه راکوي. هغې صحابه ورته عرض کوي چې جی زه په یو من کې 4 درهمه نه 8 درهمه واخله، خو په مونږ یې راخرڅ کړه، مدینه مبارکه کې قاصالي ده. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ماله د دې نه هم ډېره راکوي. بس هغه تجاران ورته وایي چې بس چې هغه ډېره درکوي به په هغه یې خرڅ کړه، مونږ یې بیا قابل نه یو، ځکه زمونږ دومره وس نشته. او را روان شو، ورته فرمایي ودرېږئ، ما د داسې تجارت کړی دی چې مال یې ونیکي په 100 نیکو دنیا کې، همدغه یې ونیکي به راته الله په آخرت کې په 70 باندې بدلوي. ما دا تجارت د الله سره کړی دی. دا 100 والا اوښان فی سبیل الله ما مدینې مبارکې صحابو ته ور وبخل. حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي ما خوب ولید چې نبی علیه الصلاة والسلام شین څادر په ځان اچولی دی، په دغه شپه مې خوب ولید. هلته عثمان رضی الله تعالی عنہ صدقه وکړه، وایي دلته حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما خوب ولید چې نبی علیه السلام شین څادر اچولی، په اس باندې سور دی او په ډېر تیزۍ سره روان دی. وایي ما ورته عرض وکړو ای
پلاره نیکه چېرته روان یې ډېر تیزۍ سره روان یې وی ما ته وفرمایل نبي علیه السلام په خوب کې وی زه عرش ته رب کریم هلته یو محفل تیار کړی دی او په هغه محفل کې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته الله رب العزت د هغه خیرات په باره کې چې کوم یې بېګا کړی د هغې په باره کې وله خوره په نکاح کوي نو زه دا غواړم چې په هغه نکاح کې زم شرکت وکړم داسې موقع دا خوب لیکلی چا دی ضیاء الرحمن فاروقي صاحب رحمه الله په خپل کتاب کې دا خوب ذکر کړی نو دا یاد وساتو د صحابو دا تاریخ د دې مقصد دا نه چې عجیبه خیراتونه او صدقات نه د دې مقصد دی چې مسلمانه د صحابو دغسې نقش قدم به مونږ خپل وو د صحابو په نقش قدم باندې به مونږ ځو داسې نه چې حج کر په بله روان ما له بېګا یو کس خبره وکړه ماسخوتن زمونږ په دې علاقه کې دی دا سلیم روټو والا کوڅه څه ده په دې کې دننه دی لږ بېدله نورم واضح کړه هغه ما ته پرون یو شاګرد ویل چې استادجي د اختر په درېیمه ورځ د هغه په کور کې غوښه نه وه د اختر په څومه ورځ په درېیم ته پیمانې وه ته شپږ اووه اته میاشتې خورې د هغه په کور کې غوښه نه وه د هغه نه یې د ګیس میټر وړی دی او دومره غریب دی چې د غریبۍ حال یې درته نه شو ویلی ما ته یې ویل چې دا پترس دا جمادار چې ګرځي وی دا وله لرګي راغونډ کړي و د هغه کور ګیټ ته مخې ته ور واچوي او له ګیټ وټکوي چې مورکۍ دا لرګي دننه کړه پیمان یې یو کافر کې دومره غیرت پروت دی مسلمان ما ورته دومره بې غیرته شو ای مسلمانه ما ورته په دمخانو باندې په یو ټیم 20,000 او 50,000 لړکې او هغه زما او ستا ګاونډي دی زما او ستا ګاونډي په دې کوڅه کې دا ټول کور پېژني داسې کس به نه وي چې هغه ونه ویل زه یې نه پېژنم ټول یې پېژنو پیمان یې ورته دی ته مونځ ته راشې مه راځه مونځ ته دا مونځ دې نه قبلېږي ته حج ته ځې زه عمرې ته ځم اول ځان یادوم چې ما ته پته وی چې دلته داسې غریب دی خدای راستي په ما عمره او په ما حج فرض نه دی په داسې ټایم کې چې زما ګاونډي د لوږې مري کافر ولا سامان راوړي مسلمانه ما او تا کې غیرت پیدا نه تا داسې دا عبادتونه خدای راستي مونږ اولاد وکړو قسم په الله الله دې مونږ معاف کړي معاف کړي معاف کړي مونږ الله غولو د مولا څه کار دی زما وس نشته نو زما چې وس وی خدای راستي که دا خبرې ما تاسو ته په دې منبر کړی وی د هغه کور ته داسې کسان شته چې وغواړي خدای راستي چې د 2 میاشتو راشن وله په کور کې نه اچولی شي نشي اچولی ولې نه اچو ولې دغه نه میټر اوس د بجلۍ میټر یې په 3 لکو کې ګیر دی هغه به 3 لکه د کم ځای نه کوي مسلمانه ولې وته ولې خپل ګاونډي نه خبرې دا خوښه به زما تېره شي چې زما مسلمان دغسې ترپېږي او ته چې افسوس داسې علاقې مې کتلي دي خفه کېږې به نه اوس داسې علاقې مې کتلي چې د هغې د تبلیغ غوندې جومات جوړ کړي او په کورونو کې ګرځي چې کوم کور غریب دی په پټه پټه ځي د شپې ورځي ولته وله راشن اچوي د چا به چیني یو دړی کېږي چا به 2 کیلو کېږي د چا به 1 کیلو کېږي کور مخې ته وله واچي وتیځي پته هم نه لګي چې دا راوړه چا مسلمانه که ته وایې چې زه د عثمان رضی الله تعالی عنه دغه سنت نن ژوندی کوم نو غوره دغه کور سره نه ژوندی کوي خدای راستي په دې موضوعونه نه کېږي نن به ته جمعې مونځ ته راغلی پاکې کپړې مې اچولي دي ته د هغه کپړې به ونه ګورې دغه هلک لږ خو د هغې کپړې هم نه وګوره جمعې په ورځ الله زه دا نه وایم زمونږ علاقه ډېره ښکلې ده ما مخکې م ویلي په بیانونو کې مې م ویلي چې زمونږ علاقې والا ته به شاید پته نه وي
خو چې پته چاته ولګي خپل وس مطابق ورسره امداد کوي. نو کور مې درته وښوده، هر چاته معلوم دی. زمونږ په علاقه کې که چاته نه معلوم، نادر امیر صاحب هغه دی ناست دی، حاجي صاحب ناست دی، دا حاجي صاحب ناست دی، دې نه پټ تپوس وکړي چې کم کور دی، ته ورته تا ته یې ښیي. نو زه ورته وایم حاجي صاحب انشاءالله اخلاص به کوو نن ورسره خامخا وکړې. خدای راسي دا په دې یوازې په دې مونځ نه خلاصېږو. ته وایې چې که د مونځ دی داسې بس وکړه که نه. ستا په مونځ خو کافر خفه کېږي، ستا په مونځ شیطان خفه کېږي. امریکا پې هغه وایي بس یو کار دوه کار مه کوه، د خپل مسلمان خیرخوا مه جوړېږه او ټوپک مه راله، ته زما ملګری تا ته زه سم نه ویم. نو کوشش وکړو چې الله پاک دې موږ تاسو ته پیغمبر کولو توفیق راکړي، د دغه کسر بیا د خپل وس مطابق میلو شو انشاءالله تعالی. که ژوند نو آینده جمعه به عثمان رضی الله تعالی عنه بیا خلک شهید کوي څنګه، دغه مختصر واقعه تاسو خو به اورېدلي، خو چې زه ته کوم تاریخ بیان کوم انشاءالله بیا به ګرځئ چې دا کوم کتابونو کې دي. نو په 18 ذوالحجه باندې په 17 جون باندې عثمان رضی الله تعالی عنه پیدا شوی دی. دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله سمو او سمو یا الله پیغمبر کولو توفیق راکړي. یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ ټول بیماری ختم کړي. یا الله زموږ ټول حاجتونه پوره کړي. خصوصي دا دعا وکړي چې یا الله دا عبادت خو ستا عبادت دی، یا الله دغه عبادت رانه په لویه سطح باندې قبول کړي. خو یا الله د حقوق العباد نه مونږ بچ کړي. یا الله حقوق الله په توبې معاف کېږي. یا الله حقوق العباد بغیر د معافۍ نه معاف کېږي. یا الله مونږ توبه وباسو. یا الله مونږ ډېرې کوتاهۍ شوي، یا الله هغه راته معاف کړي. یا الله د غریبانو سره زمونږ د زړه هغه مینه محبت وساتې. یا الله داسې نه وي چې زمونږ مسلمان کافر ورسره امداد کوي خو مسلمان نه کوي. یا الله د داسې نه مونږ بچ وساته. یا الله مونږ ته داسې ایمان راکړه چې مسلمان سره خپل امداد بلکې چې د کافر سره مونږ امداد وکړو. یا الله مونږ د داسې امداد نه بچ کړه چې کافر ما سره امداد کوي. یا الله د داسې امداد نه مونږ بچ کړه چې کافر مونږ سره امداد کوي. یا الله د کشمیر، یا الله د فلسطین، یا الله د دې ټولو محافظو ناصر شه. یا الله که مونږ فلسطین ته او کشمیر ته څه خوراک څه چانده نه شو لېږلی، یا الله زمونږ په دې خپلو محلو کې دي. یا الله مونږ ته دغه توفیق راکړه چې هغې مو لېږو. یا الله فلسطین ته یې مو لېږو. خو یا الله مونږ نه به تپوس د قیامت په ورځ اول د ګاونډي کېږي، د رشته دار به کېږي، بیا به د ټول امت مسلمه کېږي. یا الله مونږ په ټولو کې پاس کا. یا الله زمونږ په زړونو کې یا الله د صدقات خیرات مینه محبت واچوه. یا الله زمونږ لاسونه جیبونو ته ښکته کړه. یا الله که زمونږ په جیبونو باندې لړمانان ناست وي، یا الله دغه رانه لرې کړه. یا الله مونږ د مسلمان سره خیرخوا جوړ کړه. یا الله مونږ د مسلمان سره خیرخوا جوړ کړه. یا الله زمونږ ټول حاجتونه د غیبو خزانو نه پوره کړه. یا الله نبي علیه الصلاة والسلام څومره بیماران دي ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړه. حاجي صاحب بیمار دی، زمونږ د جومات مشر دی حمیدالله حاجي صاحب، دعا ولو کې چې الله صحت کامله ورکړي. څومره بیماران دي زمونږ د جومات کې د دنیا په کم ګوټ کې دي، یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړي. یا الله څوک پات شوي قبرونه د نور نه ډک کړي، جنت باندې چې ورکړي. یا الله دغه الفاظ زمونږ په ژبه نه راځي. یا الله مونږ نه د ګاونډیانو تپوس ونه کړي. یا الله مونږ ټول فعل په دې کې. خو یا الله د دغه ګاونډیانو زمونږ مینه محبت د زړه نه پیدا کړي. یا الله چې څومره په ډمانو ورکوو، یا الله د دې په شلمه حصه باندې چې مونږ د غریب سره مدد وکړو، یا الله دومره طاقت خوراک کړه. یا الله زمونږ ټول ګناهونه په نیکوی بدل کړه، بیماري مو په شفا بدلې کړه، څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کړه. او یا الله نبي علیه الصلاة والسلام څومره خیر دعاګانې غوښتي، یې کې مو حصه وکړه. کم نه امن غوښتې نو په امن کې وساته. الله 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 یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. صلی الله علیه